بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 100 نمبر درس دی او فصل نمبر 12 مرفوعات شروع دي. دینه مخکې مونږ څلور مرفوعات باره کې خبره کړې وه. اول نمبر په فاعل باره کې خبره کړې وه. بیا د هغې نه پس هم د نائب فاعل یعنې مفعول ما لم یسمى فاعله د هغې پوره تفصیل هم ویلی. بیا هم 3 نمبر د مبتدا تفصیل وي، 4 نمبر هم د خبر وي. نن 5 نمبر دی ان او د ان اخوات. ان او د ان اخوات یعنی حروف مشبه بالفعل. د ان کأن لیت لکن لعل دا شپږ حروف دي او د شپږو حروفو ته حروف مشبه بالفعل وي. مشبه معنا د یو شانتي یعنی مشابهت لري، لږ ډېر په سره میچینګ کوي بالفعل فعل سره. ٹھیک شو؟ نو داسې حروف مشبهه بالفعل، مشبه بالفعل داسې حروف چې د فعل سره مشابهت لري، یعنی د فعل په شان لږ ډېر دي. هغه څنګه؟ ځکه چې د فعل نه پس هم دوه اسمونه راتلی شي او د ان کأن لیت لکن لعل د حروف مشبه بالفعل نم دوه اسمونه رستو راځي. ٹھیک شو؟ بیا هم رستو پوهیم او صرف دلته لږ وګورئ جي. لکه مثلا ګورئ ضربه یا نسوره زید حامدا. نسوره زید حامدا. نو ګوره دلته د نسوره فعل دی، د ده نه پس دوه حروف راغلل، دوه اسماء راغلل. یو اسم زیدون دی او یو حامدن دی. نو د یو له د نسوره د یو له ضمه ورکړی دی، بل دغه ورکړی نصب ورکړی، د یو له رفع ورکړی، بل نصب ورکړی، د آخري حرف له دو پیش ورکړی دی او د حامدن آخري حرف له دو زبر ورکړی دی. ٹھیک شوه؟ نو ګوره د ان نه پس هم دغه نه پس د فعل نه پس هم دوه اسمونه راغلل او د ان حروف مشبه نه پس هم دوه اسمونه راځي، لکه ان زیدن عالم. وګورئ جي، د ان نه پس هم دوه اسماء راغلل او د فعل نه پس هم دوه اسماء راغلل. نو دا ان چې دی که نه دام دی فعل په شانتې ده، د نه پس هم دوه اسمونه راځي او د فعل نه پس هم دوه اسمونه راځي. ٹھیک شوه؟ نو لکه دا ان او دا فعل لږ ډېر یو بل سره مشابهت لري په دې یو خبره کې، چېرې نورې خبرې هم پکې دي خو د فعل نه پس هم دوه اسمونه راځي، د حروف مشبه نه پس هم دوه اسمونه راځي. ٹھیک شوه؟ حروف مشبه بالفعل شپږ دي. حروف مشبه بالفعل شپږ دي. نمبر 1 ان، 2 ان، 3 کأن، 4 لیت، 5 لکن او 6 لعل. نو ان کأن، ان کأن لیت لکن لعل، ان کأن لیت لکن لعل، ان کأن لیت لکن لعل. نو دا په یادول پکار دي، ځکه دا چې دی که نه مونږ چې کومه یو جمله ولیکو مبتدا او خبر، نو دا ان کأن لیت لکن لعل دا چې د مبتدا نه مخکې ولګي که نه، نو د مبتدا له زبرونه ورکوي، دا مبتدا ختم کي، بس هغه خپل اسم کی او هغه خبر شي، هغه د دې بیا خبر شي. ٹھیک شوه؟ نو دلته کې شعر اردو کې لیکلی ما پښتو ته راړولی. نو دلته وایي د اسم وی ناسب، همدا حروف مشبه بالفعل یادوي، د اسم وی ناسب او رافع د خبر وی همیش. د اسم وی ناسب یعنی اسم له د نسب ورکوي او رافع د خبر وی همیش او خبر له نسب رفع ورکوي. اسم له نسب او خبر له رفع، اسم له نسب خبر له رفع، یعنی خبر چې دی هغه رافع راځي، یعنی ضمه وي پې. ٹھیک شوه؟ نو اوس یې مونږ له مثالونه راکړي دي، لکه ان حرف مشبه بالفعل وایي، دې ته وایي حرف مشبه بالفعل، یعنی د فعل مشابه. نو دا ان حرف مشبه بالفعل دی او دا زیدن چې دی دا د ان اسم شو او دا قائمون خبر شو. ٹھیک شوه؟ ان حرف مشبه بالفعل د خپل اسم او خبر سره جمله اسمیه خبریه شوه. ٹھیک شو جی. دا ان نه دی، ان جی دې ته لږ وګورئ. دا ګورئ دا اصل کې دی زیدون
قائمون زید ولاړ دی قائمون. نو دغه چې کله ته تاکید پیدا کې زور پکې پیدا کې نو د دې ان نه مخکې به د دې زید نه مخکې به ان ولګي. دا زید مبتدا دی دا قائمون خبر. زید مبتدا قائمون خبر. د دې نه مخکې د تاکید د پاره ان ولګوا. لکه زید قائمون معنا د زید ولاړ دی. خو یو کس نه مني نو هغه ته به ان ور سره مخکې ولګي. ان زید قائمون یقینا واقعي زید ولاړ دی. یقینا زید ولاړ دی. بشک زید ولاړ دی. نو د ان معنا ته دا کولای شي. نو دا ان چې کنده د مبتدا له نسب ورکی. دا ان زیدن شو. ان زیدن قائمون. نو اوس په دې زیدن ته مبتدا نه مبتدا همیشه مرفوع وي. د نه مخکې درس کې ویلي دي. خدا دې ان د وجه نه زیدن شو حالت نسب تر واوړېدو. نو اوس په دې زید ته مونږه مبتدا نه وایو دته به مونږ وایو د ان اسم. دا زید د ان اسم دی او دا قائمون د ان خبر دی. ٹھیک شو جی. دې ته وایي اسمو ان دی زید ته وایي او د قائمون ته وایي خبرو ان. خبرو ان یعنی د ان اسم او د ان خبر. نو د ان د خپل اسم او خبر سره جمله اسمیه خبریه شوه. ٹھیک شوه. داسې اعلمو دا اعلم دا فعل دی فعل امر. ٹھیک شوه. او دا واو ضمیر پکې فاعل دی. واو ضمیر بارز فاعل. دا واو پکې څه دا فاعل دی بارز فاعل دی. ٹھیک شو جی. او دا ان نه دی ان دا دې ته وایي حرف مشبه بالفعل. حرف مشبه بالفعل. الله چې دی الله دا د ان اسم دی. ٹھیک شو. او دا سمیعني خبر اول او دا علیم خبر ثانی دویم خبر. ٹھیک شو جی. ان د خپل اسم او خبر سره ان د خپل اسم او خبر سره جمله اسمیه. ان د خپل ان حرف مشبه بالفعل د خپل اسم او دوانو خبرونو سره جمله اسمیه خبریه شوه. او دا جمله اسمیه خبریه چې ده دا د اعلمو فعل او فاعل د پاره مفعول به شو. مفعول شو. نو فعل د خپل فاعل او مفعول سره جمله فعلیه خبریه شوه. ٹھیک شو جی. نو دا ان نه دی ان دا د جملې په مینس کې راځي. اعلمو دا فعل دی ان الله سمیع علیم. ٹھیک شو. نو اعلمو دا فعل امر دی او ان د دنه پس راغی. او دا ان نه دی دا د جملې په شروع کې راځي. لکه ان زیدن قائمون. او دا ان چې دی دا د جملې په مینس کې راځي. اعلمو ان الله سمیع علیم. یا ګورئ اشهد زه گواهی ورکوم ان محمد رسول الله. اشهد ان دا ګوره د دې اشهد رستو دا ان ولګېدو. نو د ان نه مخکې خامخا یو اسم یا فعل وي. د ان نه مخکې خامخا څه ناسه وي. ٹھیک شو جی. دا جاء فعل دی. دا زید والله فاعل دی. او دا لکن نه چې دا دغه دی حرف مشبه بالفعل. مشبه بالفعل. بکرن دا د ان اسم دی او غائبون دا د ان خبر دی. دا لکن خبر دی. نو لکن حرف مشبه د خپل اسم او خبر سره جمله اسمیه خبریه شوه. جمله اسمیه خبریه شوه. او دا جمله اسمیه خبریه چې دا بیا د دې جاء فعل د پاره مفعول. جاء فعل د پاره مفعول شو. مفعول به. فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه شو. ٹھیک شو جی. دا لعل چې دی لعل دا حرف مشبه بالفعل دی. حرف مشبه بالفعل. او دا لعل چې دی د امیر له نسب دی لعل ورکړی دی. دا لعل د دې لعل اسم دا امیر دی اسم. او یکرمو دا یکرمو فعل دی. یکرمو فعل. او په دې یکرمو کې هو ضمیر مرفوع متصل مستتر دا پکې فاعل دی. هو ضمیر مرفوع
متصل بارز فاعل شو. او دا نون دی نون ته نون وقایه وای. بس دا نون وقایه پکې څه ویل کېږي نه. وقایه معنا د حفاظت کول. نو دا نون چې دی دا د میم نه د میم باندې کسرې نه حفاظت کوي، ځکه چې دا یا ضمیر متکلم دا چې دا مخکې ځان نظیر غواړي او دا فعل مضارع د دې یا ضمیر دا دغه چې دی که نه مطالبه نه پوره کوي. نو د دې دواړو خپلو کې جګړه د نون ورسره د حفاظت دپاره راشي چې دا فعل دا فعل د کسرې نه بچ کړي، ځکه په فعل کسره نه راځي. او دا یا ضمیر منصوب متصل دا مفعول به شو. مفعول به نو دا فعل د دې خپل فاعل او مفعول به سره، دا فعل د خپل فاعل مفعول به سره جمله فعلیه خبریه. نو دا د الامیر د لعل خبر شو، جمله فعلیه خبریه دا خبر شو. نو دا لعل حرف مشبه د خپل اسم او خبر سره جمله اسمیه خبریه شو. جمله اسمیه خبریه شو. اوس دا لیتم حرف مشبه بالفعل دی، دام اسم له نسب ورکوي. نو دا لعل لیت چې دی دا حرف مشبه بالفعل. شباب دا اصل کې دی الشباب عائدون یا الشباب راجعون، دوانه ویلی شي، یعنی ځواني راتلون کې ده، یعنی ځواني واپس راله. نو اوس انسان ارمان کوي چې لیت الشباب عائدون، کاش چې ځواني واپس راغلی وي. نو الشباب دا د حرف مشبه لیت اسم دی او عائدون خبر دی. نو دا حرف مشبه لیت حرف مشبه د خپل اسم او خبر سره جمله اسمیه خبریه شو. ٹھیک شو جی. خدای کې وګورئ د ان معنا ده بېشکه یا یقینا یا واقعي، او د ان معنا ده بېشکه چې، او د لکن معنا ده لیکن مونږ ورته لیکن وایو. لعل معنا ده کېدی شي، یا مونږ اردو کې وایي شاید کې، او مونږ پښتو کې وایو کېدی شي چې امیر یکرمونی زما اکرام وکړي. ٹھیک شو. او لیت معنا ده کاش چې الشباب عائدون ځواني واپس راغلی وي، کاش چې ځواني واپس راغلی وي. او کأن معنا ده اردو کې وایي گویا کې. ٹھیک شو. نو کأن دا حرف مشبه بالفعل دی، حرف مشبه بالفعل. او عمران چې دی که نه عمران دا د حرف مشبه بالفعل اسم دی. او اسدون دا شعر ته وایي اسد، نو دا د دې حرف مشبه بالفعل خبر دی. نو حرف مشبه بالفعل ان کأن او د خپل اسم او خبر سره جمله اسمیه خبریه شو. ٹھیک شو جی. نو ګورئ د ان چې دی دم د خپل د مبتدا له چې دی نسب ورکو، نو دا خپل اسم کو. دا ان چې دی ان دم دی الله مبتدا له نسب ورکو. او دا جاء زیدون دا لکن نه دی، لکن دیم دی بکر له نسب ورکو. لعل دی امیر له نسب ورکو. لیت شباب له نسب ورکو. او کأن دی عمر له نسب ورکو. نو دا داسې حروف دي که نه چې هغه مونږ به ورته مخکې مبتدا وي، نو هغه مبتدا له دا نسب ورکوي. انم نسب ورکوي، ان نسب ورکوي، لکن نسب ورکوي، لعل نسب ورکوي، لیتم ورکوي، کأنم ورکوي. نو دا شپږ حروف مشبه بالفعل دي. مشبه بالفعل ورته ځکه وایي چې د فعل سره لږ ډېر مشابهت لري. څنګه دلته ما بره ولیکه نسوره زیدون حامدن، دا نسوره فعل دی، د ده نه وګوره یو اسم زیدون دی او یو حامدن دی. نو د فعل نه هم دوه اسمونه رالل،
رستو او دا ان حرف مشبہ بالفعل ده د نم رستو دوه اسمونه راغلي یو ته زیدن راغی یو ته عالمون راغی نو ګوره څنګه چې د فعل نه رستو دوه اسمونه راځي داسې حروف مشبہ بالفعل نم دوه اسمونه رستو راځي لکه اوس څنګه دلته کې دا ان حرف مشبہ بالفعل ده د نه پس دوه اسمونه راغله دا ان حروف مشبہ بالفعل ده د نه پس هم دا دوه اسمونه راغله دا لكن حرف مشبہ بالفعل ده د نه رستو دا دوه اسمونه راغله لعل حرف مشبہ بالفعل ده د نه رستو دا دوه اسمونه راغله ليت حرف مشبہ بالفعل ده نو د نه رستو دوه اسمونه او كأن ليت كأن چې دا حرف مشبہ بالفعل ده د نه رستو دوه اسمونه راغله څنګه چې د فعل نه رستو دوه اسمونه راځي د سره حروف مشبہ بالفعل نم رستو دوه اسمونه راځي او دا زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام